اوس دا څوک ویلی شي چې د الله په ټوله خدایي کې د پیغمبر نوم لویه مرتبه د چا شته؟ دا څوک ویلی شي؟ نو د خپل کلام رسولو د پاره به انتخاب چې دی هغه د پیغمبر وکړو، او بیا د پیغمبر د پویولو د پاره انتخاب چې دی الله د یو داسې ملائکی کړی دی چې هغه ملائکی ته جبریل علیہ السلام وایي. جبریل هغه ملائکه ده چې د خدای په ټوله خدایي کې څومره ملک مقربین چې دي د جبریل نه اوچت مقام پکې د چا نشته. نو د هغه پیغمبر په یولو د پاره به بیا الله انتخاب د جبریل علیہ السلام وکړ. هغه کلام الهی چې دی هغه به جبریل راوړو هغه متعلقه پیغمبر ته. نو جبریل به د مولا کړو د الله په مراد باندې پوی به کړو چې د الله د دې لفظ دا مطلب دی او ته به د قوم ته داسې وې. نو هغې نه پس ته به بیا پیغمبر چې دی قوم ته هغه مراد بیان. عزیزانو، جبریل علیہ السلام دا د جنت د زمانه نه او د آدم علیہ السلام د زمانه نه د انسان سره د دې پیوستګي شوی او داسې پیوستګي ده چې د انسان اول نکاح چې ده اول نکاح دا هم جبریل علیہ السلام تړلې. مقام دمر اوچت بی بی حوا چې په جنت کې پیدا کړه او بیا اراده د دې وشو چې د بی بی حوا او د آدم علیہ السلام نکاح وشي. نو د دې دواړو نکاح چې ده هغه هم جبریل علیہ السلام تړلې. او سوال د مہرو د بی بی حوا مہر کې څه شی ورکې؟ نو دغه وخت کې آدم علیہ السلام سره وڅ چې د دې په مہر کې ورکړې یا الله ز مہر څه ورکم؟ الله ورته وی آدم ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه به وي. داغه په روح باندې لس کرتی درود شریف وایا او هغه د دې بی بی حوا په مہر کې ورکړ. نو عزیزانو، جبریل هغه فرشته ده چې د انسان اول تعلق د نکاح هم جبریل جوړ کړو او آخری خاتمه هم د جبریل په جناب محمد رسول الله باندې وشو. اوس دا جبریل دومره عظیمه ملائکه ده چې د شپږ شلې وزرې دي. شپږ شلې، بعض علما وایي شپږ سوه وزرې دي او یو وزر د جبریل داسې دی چې هغه خور کی نو دا ټوله دنیا پټای. اوس په دې وزرو د پاسه لیکلي څه دي؟ علما لیکي چې په دې ټولو وزرو دا لیکلي چې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نن هو قل هو مونږ ته د سخکاری نه نن دنیا وګوره د انسانانو نه غواړي، انسانانو پسې ګرځي. نو الله پریخي چې ټیک ده چې ارکله تاسو د انسان نه غواړئ او زم پریخه ما نو زه وګورم چې دا انسان ستا حاجت رواشي یا دا انسان ستا ضرورت پوره کړي. نن تاسو وګورئ ټول ملک در په در او خاورې په سر
په انسانانو پسې ګرځي او د الله په مقابله کې حاجت روا چې دی هغه انسان ګڼي او بیا انسان له هغه الفاظ وایي هغه القاب ورکوي پناه په خدای دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړه کړي دا علاقې کونسلر صاحب یا چیئرمین صاحب یا ارګن بلا چی دا علاقې خان یا سپاسنامه په هغه سپاسنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته نو زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دی وران شه چاته پکې اوسي دې د غلو ډیري نه تا څه شی جوړ کو تا خو ډیران دی عزت مآب دا ځمکه د دې قابل نه وه چې ستا قدمونه ورته راغله او دا قوم په تا فخر کوي دا قوم اوس هغه ناستي لکه پیشوګې هسې زمونږ د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ که نه ښایسته سړی هم پکې نشته ټول پیشوګي میشوګي دي او چا پوزې چیتي دي او د چا غوږونه کاږه دي او د خو چونکې وزیر دی او دولت دی ورسره پولیس دی غیر چاپیر دی نو مونږ ورته ټینګېدی نه شو نو خدای ځان ته سپارلي یې نار به خوارېږئ نور به ذلیل کېږئ نور به رسوا کېږئ تماشې به د ځان کوئ څه لتاړ یې او څه رسوا یې نن زمونږ ملک تاسو وګورئ قبرونو ته هم خلک سجدې لګوي قبر ته په سجده پرېږدي تندی ورته ولګوي دا تندی دی چې د الله نه سوا چا ته په ځمکه ولګولو په ټکي سړی کافر شي پټک دیو جنا دې خبرو کې به ډیر احتیاط کوئ سوچ وکوئ کله کله تاسو د چا لاسونه سپوئ دی او بزرگ سړی یا د نیک سړی نو لاس چور کې سپې نو لاس پیدا شي اوچت کې نو سپ دی داسې ورته کېږي سر بنټ د سبحانه دا تقاضا نو ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو اے الله د عبادت قابل بل څوک نشته او ایاک نستعين اے الله تانه امداد غواړو تانه سوا بل څوک د امداد قابل نشته بل څوک چې تا سره امداد الله چې د چا په زړه کې نه اچولي کته خیر غواړم تعالی یو روپۍ نشي درکول چې د چاړه کې واچي چې روپۍ دلاور کا د الله درکړي بنده نه درکړي بنده خو چاله نو امداد با همیشه د الله نه غواړي سوا د الله نه بل هیڅ څوک د امداد غوښتو قابل نشته چې الله در سره وي ټول کائنات در سره دی چې الله در سره نه وي هیڅ در سره نشته نو امداد با هر وخت د الله نه غواړي ادغلو عقیده به نه ساتي چې د شپې زیارت ته ورشي بابا غلې پسې زما خو غلاف او جنډه به در تراوړم که کامیاب شي چې د شپې غلا کې کامیاب شي ساره جنډه او غلاف را روان کړي په قبر یو غوړي اوس دا بیل باس ته چې په قبرونو باندې
غلافونه غړولو جنډې او درولو وغیرہ وغیرہ چیرډې ته پورې تړلو بعضې قبر چې وګورې دا ښځې ورغلې نو د دنیا چیرډې ورپورې تړلې د دنیا چیرډې دا څه کیا خورې وای مراد دلته زمونږ 5 پیران تیر شي زیارتونه هغې له چې ورشي پاسونې د جاروګانو ډکې دا ښځې ورځي او جارو یو سي صاحب ورلړی چې د چا جارون خطا نورې ښځې مبارکۍ ورکړي چې مبارک شه مراد دې پوره شو جارو دې ونخه خدای خبر چې دا ښځو زړه کې څه مراد ځکه چې زمونږ د وطن د ښځو مراد نه پوره کېږي اسمان ته ورسېدې خو لا همغسې مراد په زړه کې شته دی چې خپلو کې کینی وای خورې مونږ ته په پاکستان کې څه حق نه دی نور څه حق غواړئ مونږ نه هم اجړاګان جوړ کړه دلګان امرانه جوړ کړه خنزیران امرانه جوړ کړه زه په کور کې ناست یم ته په بروډونو باندې چکرې وهې مونږ نه نور څه غواړو مونږ نه دې ښځو څه جوړ د مالدارو ښځې وګورئ مالدارو نه څه جوړ کړه او د غریبانو وګورئ غریبانو کور د میردین جماعت شه دوی ورته ډېډسن او سوزکې وکړي او دوپړی مار ورسره کړي داسې په بالا ماڼۍ تېروي او دوپړی ورته غږېږي او ښځې سرک ته هم ګوري او دغه کوي دغه دا د غریبانو زن طلاقو ښځې نو نور څه غواړئ ملک ټول اړی ګړی شو خو ښځو ته لا حق نه دی میلاو اوس پوه نه یم چې نور لا څه پاتې ویم چې چېرته پټه غوندې تپوس مې ترې وکړی دی ښځو نه خو ما سره یې لګي هم نه چې زما نوم اوري او د تورې بلا نوم اوري چې دې ته غلي غوندې ویم چې نور څه حق پاتې دی چې زه یې درته را پیدا کړم سړی خو به هغه و چې ښځې به یې نوم واورېدو یا د سړي هوا به یې ولیده په سوړو به ښځه پټېده اوس دا کټی په لاره روانئ ته به تې په سوړو پټې داسې در باندې در سوري لاړ هغه حیا هغه پرده په ټانګه کې په بورکه کې به ښځې روانې ویم ټانګې نه بیا ګیر چاپېر پردې تړلې سرمایهدارو موټرونه به موټر کې به پردې جوړې کړې وې چې په بورکه کې هم زما ښځه چېرته څوک ونه ګوري د معتبرو دا حالو د غریبانو دا حال هغه حیا او هغه شرم را اوس دغه ته پاتې یو چې دا تاسو څه ګورئ لګئ او دا چې څه ګورئ دا زمونږ د اعمالو وجه ده که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا ښځه پرده کوي ښځه پرده کوي ته به وګورئ چې د هغه نه به بیا بې پردې ښځې څنګه وګرځي نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا ښځه شاملات دي او لورې شاملات دي که نه ګرځئ هغې پسې ګیرو والا دلته یو دی ګیري والا ما پسې بدلې مونځ تم راتلو خو هغه راسې مې بیا نه دی لیدلی ها مې لیدلی ښځې ډاټسن کې کېنولې وې پولینګ سټېشن ته یې بولې خو چې زه یې ولیدم داسې بوک شو په ډاټسن هغه راسې زما مخې ته نه دی راغلی دا 2 کاله 3 وشو ګیره یې وه دا ګیرو والا نو زما عزیزانو هر څه چې دي دا زمونږ د لاسه دا ملک بې حیا زمونږ د لاسه شو دا ملک بې غیرته زمونږ د لاسه شو دا مونږ شرمېدلی ملک زمونږ د لاسه څه چې دي زمونږ د لاسه دي اوس زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وخت چې ضرورتي کوسېله بیٹک له دی راشي او ضرورت پوره کړي بیا درنځي ٹھیک ده ته خو مغه منګه کې ګویا پس
سوره بکنی او خاورې به در باندې شیندلې کیږي او مغه منګه کوره کله به گاڑی کې کېلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دې صحیح صاحب پولیس بریونی یو ګورې دې راځلم مونږ زسو کوم زګنا کوم اورس کې غړې دې ما خو لیدلې په غړا هغه پسې ګرځي نارز مداو چې په دې ملک نظام چرته خدای راولي د هغه خلقو چې چا کې خپل حیاوي او د چا په کور کې حیاوي الله اسپیټال تک ورش کتانو لورش کچرو لورش الله سره نیولې قوم سر رسوا او ذلیل یې په دې درې ځای لیدل هم دې خپل ذلت لو یا لارای بده روانه کړی صاحب انځش په تکسان به پکې ناس کې او تبر ډرایور ناس میا د ټریفک سپای درې نیمه چټا کوي لاس دا شور شپېلې وګي چې شپېلې وګي تا نړ بوټوس په چاو کې دوه راړه کاغذونه کاغذ بداسه داس تب سم فرعون متیاز ولا بچاته لارای نه ودره او چا دې ودره روبا سا کاغذونه حلدار سے خدای دا پخفور پرچرا باندې مو او دا خدای خاطر و دا فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نشو کولای دا دومره ګیدړ در نه ولې جوړ شو لیدل دې خپل ذلت هغه وخت کې استا پختو غیرت چرته لاړ شي تا سره خو په کلی کې څوک خبره نشي کولای څوک خبره سره کوي ډاس پی اوس یو سپای ګوټي رونی وې صاحب حالدار ته خدای دې پاره کله په خور ته پری دې کله زم نه دا چرته کې دي قانون دې لاس کې واغس پرې دم دې چرته نو صاحب د نه دې ټیزونو واری او نه دې د پسکو واری او پختو مختو دې هر څه د سنبای نه وي لیدلم دا ټیم کې خپل ذلت بیا دې چې تانی ترا ولي او ولادت کې دی واچي اگر سره جوخته د غلو ټټای وي هغه ذلت خپل لیدلې بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت خپل لیدلې دې چلته پزمکه د سپی غوندې ناشته زما عزیزانو د دې ټولو ذلتونو وجه چدا د ټول قوم د خدای نه بغاوت ده چې دا قوم مالک حقیقی نه پیژني مالک حقیقی سره رابطه او تعلق نشته نو خدای ذلیل او خوار زما واده چېونو یو سړی راته ګیلا وکړه ماته وی چې تاسو چاته هم نه مال پمام د پلار حق دی ما چېرې د چا د واده ورږي خوړی ویل نه مال پما دې سموټ خرڅ کړو زړک شه ما ته چې څوک د واده وي دا غدیم خدای سټاو باسي زه په عمر کې تللی نه ما کار مې څه دی غریب سړی کار مې څه دی د پیغمبر سنت مونږ پریخي دي مونږ تبایو طالب مليانو پریخي پیرانو پریخي میاګانو پریخي عوامو پریخي خواصو پریخي د پیغمبر سنت پریخي نو خدای مونږه پریخي یې کنه کته د پیغمبر سنت ته نږدې رااله ته د ځان تماشا کوا اس تکلیف بدر دیس په زندګۍ کې مې د کارډ نوم بدی شي کارډ کلور می واده دا او کزامن می واده کړی دي څوک بدا ثابت نه کی چې ما کارډ الګا زما د زوی واده کراله بیا وې جی کارډ مان نشته نه چرانش کارډ نشته دا زما خپل کارډ نه خراب ده
کار دې سره چشمه نه دا چشم بدرتا غړو په خیر براغلی متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او دا مور پر کټی ټول را په قطار کړي پکې سره پلانی خان په دغه خوشالۍ دا خلق دی دا بنی آدم اوس په دې خوشالۍ کې مې ته زمانم په کاټ کې ویل کې چې متمنی شرکت بجلیګر مولا دی خدای کور را ما سکا دلته غوړه دی یو واده هغه پکې زمونږه دکان نامه ور کړو خلک بدل تراتل هغه دلې خود څه نشته کوبه مو بس کې واده مخ کې دی دا هغه بیهوده قوم دا د مغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاس بوت جوړ کو خدای به ورته وی به کنه خپل لاس به بوت جوړ کو ول به دا زما خدای یو سړي خپل خدای خیرن شوی نو راوی وستو ویلم بولو چې ویلم بولو نور ته کې خو چوچ یو سړی را روانو هغه ګیدړ ساتل دو ګیدړان ساتلی نو ولکه داسې دي الله خدای مې لک خیرن شوی نو او مې لمبولو هغه ګیدړانو نه پړې وېستو ور پرې خو ګیدړ خو چې متیاز کینو پوچته کی هغه ورله په دې بوتي متیاز را پرې چې را پرې خو نو دا چې د چا خدای نو دی وی چې رب یبول سالبان براسه رب یبول سالبان براسه دا چې شم خدای کې دی شي چې د چا په سر ګډړان متیازي کوي بس ورغله دی او لخت ورته نیولې د پټکی مات کړي او راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان راو مونږ هغه نسل یو کړی هغه د خرط دارالعلوم سرت کې مدرسو شروع قائمه سره یو کتاب ده کوټي یو طالب پکې د لورلای علي ونه غوندي ما ته وی چې مولوی صاحب زمونږ په مشرانو کې چرته کافر تیر شوی مال ډېر ولخا بیا رست مسلمانان شوی مونږه مالا ولوس پوش مال ولی ول ما کې کله د خر رګ ټوپ وای نو ول زه په دې سوچم چې دا چل سره او دا چل دا دی چې هغه د کافرو د خر رګ ما کې را روان نو هغه د خر رګونه په مونږ کې را روان دا سميږي نه هغه بواوري چې خدای دې خوار کته خډیر زبرګ او خسړې تاسوي خپل اندې بده زمکه او تختی نو عزیزانو مونږه اسلام چې دا یو رسم او رواج دی رسم او رواج سن تجورشي دا تبلیغي حضرات دیر دی الته د سن نه زیات شکایت کوي چې دا غزه خلق جمعهتون قرآنی او دای نو دی خلقوں ته چې ورشي بھائی تو مسلمان ہے ہاں جی مسلمان ہے ہمارے گھر میں کوجا پڑا ہے ہمارے بڑے وضو کرتے تھے اور نکا زمان کوزا پراتا دا وضو او 10 به پکولو ز مسلمان ہے کوزا زما د مسلمانای دلیل نازیدانو دا زمونږه اسلام نوم چې دی دا یو ملکی رسم او رواج دی لکه کافرو بچوي بلکه بوتان ولی خدای منی ول به وجدنا علیه آباءنا زمون پلار او نک په دې لار تیر شوی دي نو بس مونږ هم په دې لار روان نور په کوي ګنا اوس مونږ وایو چې وجدنا علیه آباءنا زمون پلار او نک باندې مسلمان نامه نور ته خبر نه چې مسلمانی څه ته وي یو بزرګو بادشاہ ورته وي ورازا ویسه چل دی ویزه د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو نیمه بادشاہي مال راکې ویل هغه ورته دروغ مو وای
بادشاہ ورته قرآن خوړو چې ز خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو تاسو په ایمان وای دا جماعت کې چې ناس یا لکه ته وای او تاکالیا چې دلته دا بادشاہي خلوی شه دي دا وزیران نه زمونږ دا چې دې درته وای چې خپل وزارت کې داسې مشیری درکوم 15,000 ګامه ټوپ په وه کنه تاسو نه دسې یې کړه سمینه ټوپ په موه چې یا الله دا ورځ تکما چې وزیر صاحب مال مشیری راکړه مونږ ټول داس ا بزرگ او ځان تم ګورئ او چې د چا خدای سره لگاو هغه تم ګورئ بادشاہ ته وای چې نه یاره دا تاسو هغه ورته قسم وخړو چې زنیمه بادشاہي تعالی درکو دی ورته وای چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه با در دل اگر بود هوس ملک سنجرم اے بادشاہ د تور چترای غوندې د زما د بخت مختور شي چترای توري زما د بخت مخ د تور چترای پشان تور شي در دل اگر بود هوس ملک سنجرم که زما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس نو مخ می تور شه ولی دی ورته وای زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جونم خرم اے بادشاہ زاغد نیم شپې په بادشاہ چې خدای خبر کړي ما زما دې په خدای قسمی کستا دا د نیمه ورځې بادشاہي په یو اوربش باندې والما د نیمه شپې اوس تاسو به وایئ چې د نیمه شپې بادشاہي څه ته وایي حدیث کې راځي د ابو هريره روایت ده چې الله ما یلیق بشانه سچ داغه شان په نیمه شپه کې د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وای چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا لري او الله په دغه وخت کې आवाज وکړي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زی ورکم او په دغه وخت کې د الله والو سره د ملاقات یو جلک وشي نو بزرگ ورته وای چې د نیمه شپې په خوان خدای زو خبر کړي ما ستا د نیمه ورځې بادشاہي والله که په یو ور بشي ما اوس هغه حسن چې چالي دلی نو د دنیا د بادشاہو حسن پسې بلار شي ځکه رحمان بابا وای چې په خایس زما د یار ندی خبر سوک په خایس زما د یار ندی خبر سوک چې خبر شي پرې بندي دغه در سوک زما د یار حسن چالي دلې نه مړ وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دي دا خلاف سنت د مړي متعلق صرف دومره اجازت ده چې کفنو ګنډلې شي او قبر زر تیار شي او د کلی علاقې غیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدرې وشي او بس خلاص نو ما پسې دلته سړی راغی وی چې زمونږ استاد وای چې دا خو چې څومره ډېر خلک یې عمره ډېر ثواب یو چې څومره ډېره دنیا یو جنازه درنه او پلانې چلی او ډنګړې چلی مال غوګونه مې مخره او استاد ته دی وای چې تا کم کتابونه ویلي دي هغه ولي کما تراکا
چا کم تانی ویلې چې زه هغه کې درته بیا وخت خدای بندگانو په خبر ځان پویوا څومره ډېر خلقي هغه په هغه وخت کې چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لویه دنیا یو سړی پکې مړ شي او پې ودري په خبرونو راغونډول خلق په لوڈ سپیکر ګرځول په پیښور کې زمونږ خار کې رواج دی لوڈ سپیکر ګرځي ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں چې پلانے مړ شو بس لاړو خبر اخلاص ده عربو کې چې مړ شو هذا خلاص ما فيه شيء خلاص کارپوریشن والا راشي او کفانی مو کې ویم لمبي او بیوي سي او جمعات کې جنازو کې او بس دنه کوي خبر اخلاص دلته به صاحب سلیریش غنټي سار کړی چورګه خلق نه را رسی ورته دا ټول کارونه خلاف سنت ويكره حدیث شریف داسې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء اعلام د میت چې ده په بازارونو او په محلو کې دا مکروه دي الا الاقرباء مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي رشتہ دار دي ایت به خبرو کې د دینه سیوا ناغوي چاو اوس پوي شما نو د دې وجنه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین زده کړی نه دی او اهل دینو ته نږدې پاتې شوي نه وي په دې ملک کې دا رواج هم دی د ښځې چې کټوی باندې کړي او جوش وي او تویږي یا پیره بابا یا پیره بابا راورسېږي یا لوی ځوان راورسېږي وغیره وغیره دې سره که دا عقیده یې د سړي چې په دې आवाज هغه ما ترارسی او دا کټوای د تویدو نه بچ کولې شي دا کفر او شرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر لوی مقام ورکړی د ټول کائنات نه لاندې د ټول کائنات د پاس او د الله نه لاندې دا د رسول الله مقام لیکن په خپل صفات مختصه باندې الله پیغمبر موصوف کړي ہر ځای موجود ہر وخت اوریدن کې دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې غیر الله چرته موصوف نه زمون په عمل کې دا چې خلق نشته اغي وی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے وی اللہ سره خو یو توحید دے هغه سره نور څه دي چې سالو مونږ به رسول الله نه الو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مدح کول چې د خدای بی عزتی په کې وشي نو پیغمبر دا برداشت کولای شي یا خدای دا برداشت کولای شي عیسایانو د عیسی علیه السلام دومره لوی احترام او عزت کو چې د خدای زوی ورته وي تاسو ورته کافر وایي کنه ها عیسایان څه بلاد ځکه چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي د بیبي مریم دومره لوی عزت کو چې د خدای خزه نعوذ بالله ورته وي تاسو ورته کافر وایي کنه د عزیر علیه السلام د يهودو پیغمبرو هغه مقام ته يهود او رسولو چې وقالت اليهود عزير ابن الله و عزير علیہ السلام د خدای زوی دی يهود ته کافر وایي کنه وایي ٹھیک شو تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مقام ته ورسوي چې الته د خدای بی عزتی لازم شي نو تاسو به کافر شي کنه بشي نو د دې وجنا اره خبره ته سوچ کوي فکر کوي د غیر الله نه پیغمبران استما توای چې یو قبر ته تور شي
او ستا دا عقیده چې زما دا پلانې مراد دا قبر پورا کوي هاجی نو دې قبر کې دنه یو ولی پروت دی او ولی لوی دی او که پیغمبر لوی دی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې هیڅ مشکل کشا دا اللہ نہ سوا بل څوک نه دی ایس حاجت روا دا اللہ نہ سوا بل څوک نه دی کشتا بل څوک شته چې هغه نه سوالو لکه خوشحال خان خټک ته اورد یو خزر اعلی ول ته خو شاعر او د سر نواله تر خپو پورې یو زیب ما کې نه پرې دی چې ته د شعر نه باسي او صفت مې ونه کړ هغه ول ښه داسې ورته وکړ لګیا سترګې دې داسې دي وګونه دې داسې دي ننګي دې داسې دي شونډې دې داسې دي غاښونه دې داسې دي سینه دې داسې ده ها چې نوم تراغه نوم تا اخر کې ورته وای چې د نام نخ کته حل ویل نشما د نام نخ کته حل ویل نشم د نام غټای دی ګل دی د ګلاب د نوم کې که خیالو کوي څه شي غټای ونه د نوم کې غټای د نام نخ کته حل ویل نشم حیا او د ادب او د احترام د وجه اگر چې اوس پاکستان کې خدای نامه نخکته حلونه شروع شو استا خدای قرآن کا پدی پاکستان جوړول ستا خدای بیړی غرق تا خدای هلاک او تباہ او برباد کا د اسمانونو کال چې په کوم شپه نه کیږي 15 د ليله القدر باندې پیغمبر په ټوله شپه په عبادت ولاړو چې زبان نه رجستر په عبادت شروع شي مسله خدا ده دې د کال نوې شپه باندې پاکستاني کنجر او دمی چې دي ا بربند سره کو تر وای چې نوې کال شروع شو ټوله شپه په وی سی آرونو په دمتوب او کنجر توپ تیرا کړی ده چې د کال نوې شپه ده اخو خوشحال خان خټک غونډه و چې د حیا دا علمو چې د نام نخکته حل ویل نش زما عزیزانو دا ستاسو ملک دی ډیر ډیر مبارک خدای بم پکې ډیر ډیر شرمای کا خیر او ډیر ډیر به پکې رسوا کیږي غریبان خو شرمېدلی په غټانو شرمېدل خدای دې دا نور په شرمونو شرمای هغه په څه شرمي ابي غیرت په څه شرمي شرمیدلی په څه شرمي نو عزیزانو عرض میں داو چې دین او اسلام توقع تصورم په دې ملک کې مکوای بس کمال امداده چې دا ځان قدرم بچ ځان پرون یو سړی راغی مولانا صاحب تبلیغی مرکز تا کله کله زما نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه پس ګډو وډو سر شو نو ما ورته وی چې تا نیت کې به فرقی ته په نیک نیت ورځه او دا وای چې خدای زه د نفس اصلاح کوم ته بیا تماشا کوه چې پتا اثر کیږي کنه ډیر خوشحال شو غریب او چې ما سوچ کو چې دا اوس دړه نه دا پښتنه د مانه کوي نو عزیزانو دا ځان قدر چې دی وخت کې تاسو بچ کئ دغم تورات بچی بچ کئ زمون بچی تباکیږي لګیا د مولیانو بچی تبا دي د پیرانو بچی تبا دي د میاګانو بچی تبا دي د سیدانو بچی تبا دي د شیخانو بچی تبا دي د اجیانو بچی تبا دي غرق دي غږ نشي کوي په خوا به جینکای مټی زیده اوس کالک تاسو غږ کې د سور بچي هغه مټی دي تا داسې ذلیل قوم
او وایې وقتن په وقتن خدای کم سړی چې واګې وشلی او د دین نه باغی شي د سپي په مرګ مري که نه مري د سپي غوندې مردار پروتي او د سپي په مرګ مونږ ته به مرګ هم د سپي نصیب کیږي د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کیږي مونږ به د سپو په مرګ قسم په خدای دی د یو قبر سره جماعت دی باغی کې کم امام بچ ورغه ته تختیده بنو یو نه ما تاسو کو چل کته تی ولې راو تختیده تا ته ډیره تنخواه ملاوي ما ته مولانا صاحب په خدای مې دې قسم چې شپې به سم لاستم دې قبر نه بد سپو غپارا وتا دا سب غپا به پکې جوړه شو چې ما بیل چې جوړ دا سپي په جمعات راو ختم ما خوري نو ته زکه وتختیده نو مونږ په قبرونو کې د سپو په شان غاب دا خو چې چمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکرور لړمان راوتی خلکو لیدلی خلکو نه دي ما لیدلی ما او کچا ټتو کنو بوزمه ولا خیمم تاسو پوه شئ نو عزیزانو عرض مې داو چې زمونږ مرګ په خدای خبر چې څنګه د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانہ کې دا سوچ مکوئ دا تصور مکوئ مونږ به د ایمان دولت سهارنه ولک تاسو کوی چې زه تماچی جوړوم الته استاد راتوي چې دا ګټه آرامه ده مالغه استاد دې چې کوم ځای امام دې دا غالاکه خلک پودر خرڅي چرس خرڅي اپیم خرڅي غلې کوي ډاکې کوي اجرتی قتلونه کوي نو استاد توای چې تاسو قلبي کې دغه خوراک وته کې خدای دې خانه خراب نو موږ د مردار خورو امامان یو زمونږ ټول خوراک مردار دی زو سویلې شم چې دی جمعه تعالی دا روټه دی راوړې دا د پالاله غټلی کا پارام دا ویلې شم او چې راوړي بس پلاته ورته و چې د په تندر دی ولګي اوس ته چل کې نازیدانو خپه نشي ک تاسو جهنم تزین مونږ به هم سرداران یو زدا ویلې شم پادیرا چې دا پلی د جنازه زنه کوم د ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زنه تړم د زندگی ما ته معلومه ده دا مونږ ویلې نو په وطن چې د ګنګای سیلاب راشي ا د ګنګای سیلاب نه جمعه تم نه بچ کیږي او نه تی مولا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کیږي پیر صاحب په خلوت کې ناس ته لوی واسکټه چولې پیر صاحب دوانه به منو بس او د غلا پیسې ولا ورکه ورته لاس اوچت کی چې خدای دې د خندیر بچي نورم لوی خلک بچ کیږي نه لا هغه خلق لا اوس مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه غوندې بڅوک چرته پیدا جنازو سره بنتلو بالکل نه طالبان ورته حضرت ولی ولزه چې روان شم جنازې سره مړی ته وګورم نو ایمان ور سره نه بے ایمان رواني ما تکشف شي داغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه نو زه د بے ایمانه جنازې لنه او حضرت لاهوری به کوم ځای نه پیدا مونږ په 2 او 5 روپۍ د اتو واړو جنت ټیکټ ورکو نو عزیزانو عرض میں داو چې سبحانك اللهم یو سبحان بس کده دې په وزن پوي شوي سبحانك د دې په وزن پوي شوي په خدای قسم چې جب بمبل خبره بیاونه کی
د یو سبحان الله په وزن کا پوه شو. د بخاری شریف اخرینه حدیث دی، اخرینه چې بخاری په ختم شوه. هغه وی دو کلمې دي، دو کلمې، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمې دي په جبه ډېرې آسانه او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتی. د میزان تله چې ستانی کی او بدی تللی شي نو دا دو کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچول شي. کمی کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په جبه ډېرې آسانه او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کې خوري. بجای د دې چې زمون خله نور خبرې کوي نو دا جبه ولی په دې عادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بلم لا سوکشته چې داغي پاکي څوک بیان سوکشته مونږ په بیانو. مونږ هو کدا اوقاف وزیر دی جمعه تراشی ورته وای وزیر سے دا زه استاد خپل قابل چرته چې ته خدای راوړ. توقاف وزیر ته وای چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیم شپه ورځ مردار او پلیت او ګندګی ده. وای دا زه چرته د دې قابلو چې استاخ په مبارک ورته راځي. هغه وجه سره چې درکی عزیزانو چې مونږه زه درته دا دې پورې وایم چې غله په لار روانو نور غله ناست نو چې ناست هغه ورته لکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغه تیو سمې وې لفظوا غلو نور غلو ته आवाज وکړو چې څوک یې ویل چې څنګه یې دغه تیو. مطلب دا چې غلط تاسو مې غلط مونږ مې نو ماما چې څنګه یې دغه سیو چا پیری دا شپه ورځ ورته دبلې او باجې غږی قوالی دا دوپړای دی او باجې دی او سرناګانی سچل دے دا چشتی طریقہ ده هغه تمغه نشي. چا پکې صاحبہ پیریدا وې دی پس پیغمو کې ذکر کړي نو دا سپیګمو والا زمونږم مرګري پاتې شي. داغي جواري باته بمړه کی او صاحب پرش 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 سپیګمو کې بس او ساغه لا بس صاحب 3 غنټه سپیګمې سونه زکه چې غړي تیرونی دا د سپیګمو ذکر اوس کې نو سکے او ډلار چا سره شته. دا ذلیل قوم چې ده دا ذلیل قوم ارچا سره مرګره یو تورلم پلار راتلو مرګرو ته وی چې راځي دلتم دا ډېر دوم دام ډېر دی چې دا د قصه وګورو چې دیلا په کمالو باکې دی چې ورننه وته صاحب مریدانو مالټه راوړې کېلې میلې د ډېر سات پس د کوټې ډراوته حضرت سے ما ورته جی مونږ روان یو بس تا ملاقات تر ویلو جی زدنن لګ مصروف ما خدای پاک سره مې په ټلیفون خبرې کوي ماته
بس امرګرو ته مې چې را پاسې کې دا پس دلا ووري زې چیزو اوس د سره څه اوس کدل دی په دې خله یو پړک ورکو د تانه تلاړو رپورټ یو کو ما بنی سي چې تا پړک ولې ور کړی دا خپل کار دی دا خو ملک دی ازادي دی جمهوریت دی جمهوریت کې کسو غړیږي او خزه غړیږي کلوري غړیږي کزامنی غړیږي کمران تو چې سو کئی جمهوریت کې پاګه پابندي خوشتا تن حالت پداسي ملکی او تن حالت پداسي جمهوریت دا زمونږ د ملک کومنګ یو مونږ په یو رنگ کې اسلام نه نخره جوړه کړې ده او کپیران صاحبان دی هغه په بل رنگ کې اسلام نه نخره جوړه نو دیو جنا عزیزانو عرض میں داو چې د قرآن کریم تفسیر چې ده هغه عمل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل اوس شریعت دام ده چې په درویشت کاله زمانه د نبوت کې درویشت کال زمانه د نبوت کې چرته دا ثابت شي چې پیغمبر پردې خزه تلاش ور کړي چرته خپل بیبي سره سهار ټیم کې ولاړو تیار غوندې وا خبرې کوي صحابه تیر شنو هغه ته आवाज چې आवाज یو کو چې زما دا پلانې بیبي دا فلانې اسنه چې تاسو سره کې تیر شي چې پیغمبر پردې خزه سره خبرې کوي لګیا نن پردې خزه مونږ ور سره ډانس کو غډیګو ور سره پردې خزه جوړې کړي سنگار کړي مونږ په اسملو کې ځان سره کینولې بیا دا قوم د سړی نه خزه ته زیات په شوق وټ ور کوي بس بچ کوي په بیډي ممبرای کې دلته یو تلک جان ہے ورته تلک جان آلندر یو ورځ ما وډی د اریان شو په بیډي ممبرای کې کمیټای کې د دې په خبر خلکو تلک جان تم ووټ ور کړو او هغه هم د کمیټای ممبر کړو د نور نامې بدر ته عالم جمعه ورځ دا ممبر دی اوس خلینا مې نورې غړې وړې بیا وځي مردار خرم دی مردار سپیم دی مردار ټپوسم دی مردار وغیرہ وغیرہ لیکن په دې تمام مردارو سيزونو کې د خنزیر نه زیات مردار پل چرته نشته علما لیکي چې دا خنزیر خوم د خدای پیداوار دی او حیوان دی دا دې دومره وړي زیات پلیت دی علما وایي چې د دې وجه دا ده چې په حیواناتو کې خزه او نر وي لکه سړو کې چې خزه او نر او په حیواناتو کې هم د سړو غوندې خزه او نر جوړي وي مارغانو کې وغیرہ وغیرہ حیوان چې کوم خپل ماده سره جوړه شي هغه وخت کې مجال دی چې بل حیوان ورته نږدې راشي چراشی چکونه په لګي او پلت وي وي خنزیر چې کومه ماده سره جوړه شوی او بل خنزیر راشي نو دته یو طرف ته شي بل ورته پری چې بیا بل راشي بل ته یو طرف ته شي بیا بل ورته پری نو خنزیر په خپل خزه غیرت نه کوي
د دې وجه نه الله په تمام مردارو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل کم شی نه دی. یو بل کارم کوي خو هغه د منبر د وینا اوس نه دی. نو خنزیر چونکې بے غیرته دی، په خپله جوړه او خپله ښځه شرمېږي نه او په خپله یې ورته پرېږدي او بل ورته راخوشی کي، د دې وجې نه په ټولو حیواناتو کې دا زیات پلی. ووایئ په ایمان په پاکستان کې دا خلک شته که نشته؟ ښځې ته وایي بېګا خو نه وې، وایي سویلی کره مې شپه وه. نو ما وی چې سویلی کره دې شپه وه که سویلي کره دې شپه وه. سهار تاسو وګورم میړه د باګړو دلی لاوده پروت او دا راوځي، بټوه به هم شاته اچولي، په نوکونو به پالشم مګلی، یو وړه بټوه یې لاس کې نیولي، دا د باګړو دبلدینې ګټي او دا یې په بټوه کې ګرځوي ټوله ورځ. بله ورځ د یو مړي دوا ته تلی وم، چوک شادي پیر ورته وایي، چوک شادي پیر، چې په هغې کې مې کوم حال د ښځو ولیدو. اے پروردګاره مال ستا څومره عظیم صبر دی چې دا دنیا په بله اړې نه. یوه پکې بوډۍ وه، ړندم وه، نو د لاس نه یې نیولې وه راښکی او دوکاندار ته ودرېده، نو هغې پودړې په لاس شی نه کته. ته خدای دې